نن مې درله محترمو داسې د یو مختصر درود مبارکه وظیفه راوړې ده چې علما فرمایي دا درود شریف د رزق د مال او دولت لکه د مقناطیس غونتي څنګه چې مقناطیس دا اوسپنه راکاږي دغه شانتې دا درود پاک د رزق مال او دولت دا به ستا لپاره راکاږي کوم انسان چې دا درود مبارک د هغې وظیفه کوي د هغې ورد کوي خپل معمولاتو کې شامل کړي ډېر خیر او برکت به ورته رسي دا ډېر خاص عمل دی کله چې هم ته دا عمل کې الله تعالی به ستا په مال او په رزق کې بې انتها اضافه کوي او د دې په برکت سره به الله تعالی تا د مال او زر مالک جوړ کړي مالدار به دې کړي کروڑپتی به دې کېږي او دومره مال او دولت بدل الله درکوي ته به خیران یې دومره مبارک درود شریف دی صوفیه کرام حضرات فرمایي که ستا له به الله رب العالمین بهترین کور درکړي کور دې نشته دی ګاډی دې نشته ګاډی به درکړي بهترین رزق به درله الله رب العالمین عطا کړي در به کړي که ته راغواړې چې زما رزق دې سیوا شي زما په مال او دولت کې دې اضافه وشي نو ته دا عمل وکړه انشاءالله تعالی و تبارک ډېر مختصر درود شریف دی ډېر جامع درود شریف دی د دې فضایل صوفیه کرام دومره بیانوي چې د هغې بیانولو دلته په دې ریکارډینګ کې ډېر ګران دي ځکه ډېر زیات فضایل د درود مبارک دي او مشاهده صوفیه کرام حضراتو کړي دا ځکه بیان کړي دي د دې اهتمام کولو والا الله تعالی به د مال او د زر او د رزق او د سونی مالک به جوړ کړي د کور او د ګاډي مالک به جوړ کړي درود شریف ډېر مختصر دی اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات دا درود مبارکه د خپل ژوندۍ معمولاتو کې راولي دا د خپل ژوندۍ په اورادو کې شامل کړي اسیم درود مبارکه تاسو وایي دا وایي ډیر زیات تسبیحات ډیر کوي څومره زیات وي اثر به هغومره زیات وي نو دا درود شریف رزق چې کوم دی خپل ځان ته راکاږي د مقناطیس په شانتې اهتمام سې ووایه په د خپلې زندګۍ جزې چې کوم دی جوړ کا نو فتا باندې به مال او دولت بارش کېږي باران به در باندې وشي د رزق به در باندې باران وشي او ستا څومره ضروریات دي د درود پاک په برکت به الله تعالی ستا تمام ضروریات د هغې به کفیل شي ضامن به شي مبارک درود دی اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات 100 مرتبه روزانه وایا یا که د هر لمونځ نه پس 25 مرتبه وي یا که 20 مرتبه وي خو د خپلې زندګۍ څومره زیات وي اثر به هغومره زیات وي الله مو خوشحاله او آباد ساته